ګران کتونکو خبره ترې کوم په صحت باندې او بیا د چارسدې په ډسټرک هسپتال باندې. تاسو ته پته چې وختن په وختن موږ د چارسدې په ډسټرک هسپتال باندې خبرې ترې کړې دي. یو شمېر مسلې موږ ته خو هم راپېښې شوي دي او چې کله یو ښه افسر راغلی دی نو د هغې موږ ستاینه کړې ده. ګران کتونکو نن به زه په دغه هسپتال کې څه موده تېرېدونکي ډي.ایم.ایس ډاکټر جاوید ستار صاحب باندې خبره ترې کوم چې د چارسدې سیمې مرزو سره تعلق ساتي، د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي او په دغه غربت کې هغه ډاکټرۍ ته ورسېده. خو د خپلې ډاکټرۍ سره د پیشې سره چې مخلصه دي نو نن په یو ډېره لویه کرسۍ باندې تعینات شوی دی. خو زه د هغه دغه لږ وخت د چارسدې په هسپتال کې په ډیوټۍ باندې یادومه. خو د شپې 1 بجې چا کال ورته کړي او خو 2 بجې ورته کړي او خو سهار کې ورته کړي او خو هر ټیم ورته کړي دي. نو یو خو چا د په تندي 12 بجې کړي نه دي او بل د هغه کار یې جایز په ټیم باندې کړی دی. هغه به یو خبره کوله چې د سیمې سره تعلق ساتم، کوشش کوم چې په دې خپل وخت کې زه د چارسدې هسپتال کې بهتري راولم. یو ډېر بهترین ټیم په دغه نگران حکومت کې مخې ته راغلی و چې ایم.ایس ورسره محمد شعیب خان چې هغه باندې وختن په وختن ما خبرې کړې دي، څه ثانیې نشته دي د هغه د کردار د هغه د خدماتو. خو زه نن خبرې ترې کوم په ډاکټر جاوید ستار صاحب باندې چې په دغه لږه موده کې هغه د چارسدې په هسپتال کې ډېره بهتري راوستله او هغې خبرې له دوام ورکړه چې ژوند تېرول پکار دي، د ژوند نه مزې نه دي اخیستل پکار. نو نن جاوید ستار خو نشته دی خو زه یادومه. نن جاوید ستار نشته خو زما ورته دعا کوي. نن جاوید ستار نشته خو ډېرې میاندې خویندې ورونه چې دغه هسپتال ته راغلي دي نو هغه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. څوک هم چې خدمت وکړي او د خپلې ډیوټۍ سره په ایماندارۍ سره پیش راشي نو کله خو هم نه هېرېږي. په دغه کې ډاکټر جاوید ستار چې د صحت په شعبه کې د چارسدې په هسپتال کې کوم وخت تېر کړ نو هغې کې کومه بهتري راوستله. خو د بده مرغه د یو سازش لاندې هغه دلته کې نور ایثار نه شو. په دغه هسپتال کې داسې مافیا شته چې د هغې نه انکار نشته دی. په دغه هسپتال کې د جنا میډیکل کالج نه په لکو روپۍ راغلي دي او هغه پیسې غیبي دي. جاوید ستار صاحب دا پلین کړی. په دغه هسپتال کې چې کم فنډ راځي د میاشتې ماخانه چې انکم هسپتال ته پاتې کېږي نو 30-35 لاک روپۍ دا دې هسپتال ته پاتې کېږي چې دومره اوپیډي ده په دې باندې چې څه ډاکټران ته خپل شعر والي حکومت ته کومې پیسې جمع کړي نو په هغې کې چې کوم دی 30-35 لاک روپۍ دا صرف هسپتال ته پاتې کېږي. خو په دې هسپتال کې داسې خلک شته خو چېرې تحقیق وشو زه په دې باندې خبره نه کوم چې محکمه صحت شته دی په دې کې که نه. وزیر صحت زه دا موجوده وزیر صحت چې کوم دی دته په کلي کې پیرې وی او د پیریتوب کار یې خو دا وکړو چې دې په چارسده هسپتال کې لکه د پیري را نازل شو د شپې او یکدم یو ایم.ایس بدل کړ. نه توره ګناه نه سپینه ګناه. نو دغه ایم.ایس لاړه. ډېر زیات افسوس د چارسدې خلکو سره ډېر بد وکړل. خو دا بد صرف هغه نه دي کړي خو دا دې قام څنګه ایم.پي او ایم.این.اے چې مخلص او د قام سره او د قام خدمت یې کول غوښتل نو دغه ایم.ایس کلم لرې کېدل نو پکار. ډاکټر جاوید ستار کلم د دې هسپتال نه د هغه تګ نه و پکار. خو دغه مافیا چې هغوی پیسې خو ما سره یو سړی کینی داسې چیلنجي خبره کوم د هسپتال پیسې په پراپرټو کې استعمالیږي. د هسپتال په پیسو باندې نور کاروبارونه روان دي او بیا هغه جمع کېږي په هغې باندې انکم را روان دی، منافع پرې را روانه ده. برخال دغه بېلې خبرې دي. خو زه ډاکټر جاوید ستار صاحب ته خیرات تقسیم پیش کوم. په عمرزو آرسي کې مغه وخت تېر کړی ورشي د یو کلاس 4 نه تپوس کې د هغه ستاینه کوي صفت یې کوي. په چارسدې هسپتال کې چې کوم وخت تېر کړی دی نو ډېر زیات بحث مباحثه پې کېږي چونکې دې وخت کې زه چې دا پروګرام ریکارډ کوم نو لږ هغه خپله توندي مې ده د توندۍ په وجه باندې مزید خبرې به زه په ډاکټر جاوید ستار باندې کوم د هغه په کارنامو باندې به کوم په هغه په خدمت باندې به کومه
څونکې د هغه دونه بیک اپ نشته دی، خو د دغه خدمت په وجه د مخلصۍ په وجه باندې هغه نن مخ په وړاندې روان دی. او هر هغه سړی چې ځان ته غریبي یا ځان ته داسې یو خبر رامخې ته کوي چې یاره زما خو بره شپارس نشته، بس محنت کوي، خدمت کوي. ډاکټر جاوید ستار مثال دی. موجوده اوس د 400 اسپتال د MS نه محرومه، یو د کرسۍ چوکیدارۍ ته دی وزیر صحت یو کس کېنولی دی، په هغه تېرې چې کوم دی نو د هغه کرسۍ خالي کړی. تنګي اسپتال کې MS نشته دی، په دې چې مقصد یې څه دی او د صحت سره څه کول غواړي. صحت محکمه او د ایجوکیشن محکمه دې وخت کې په 400 کې تباه په نظر راځي، خو چېرې دې ته پاملرنه ونه شوله. نو ډاکټر جاوید ستار صاحب ته سلامونه پیش کوم.